إمام المجاهدين وقائدهم، وعلى آله وصحبه الذين رفعوا لواء الإسلام على سائر الأديان ففتحوا البلدان، متقلد السيوف وحامل القرآن. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. د نیکمرغه لوی اختر 2025 کال او 1446 هجری کال د لمانځه دپاره د عیدګاه پر دغه لوی میدان باندې راټول سوي ډیر د قدر وړ علماء کرام، سپین ږیري حاجان صاحبان، زموږ مندې او خوندې د پردې وشاته او مسلمانانو ورونو، د هر څه څه مخکې و ټول عالم اسلام ته، خصوصا بیا د چمن د ضلع محکوم او مظلوم او در په در عوامو ته، او خصوصا بیا د محکوم او مظلوم فلسطینی مسلمانانو ورونو ته او عامه مسلمانانو ورونو ته د لوی اختر مبارکي وایو. د الله رب العزت څخه خواست کوو چې تقریبا 2 میلیونه تقریب حاجانو صاحبانو حج دی الله قبول کړي، او الله رب العزت ته په خیر او په عافیت باندې خپلو کورو ته برتستانه کړي، او د دې سره سره د ټولو مسلمانانو عبادات او طاعات الله په خپل عظیم دربار کې قبول او مقبول وګرځي، چې د فضیلت په دغه د لوی اختر د میاشتې په اوله عشره کې چا کوم عبادتونه کړي دي. زموږ نن په خوله کې خندا نسته او شونډان مې وچ دي. تقریبا برای ټوله شپه موږ په نارامي کې تیره کړې ده، په 2 وجو باندې.
یو خو عمومي وجه ده چې په لقاو فلسطینیان د ظالم در چپلاخه لاندې دي. 20,000 ماشومان هلته په شهادت رسېدلي دي او 12,000 زنانې رسېدلي دي او تقریبا در 40,000 بالا مسلمانان هلته په شهادت رسېدلي دي. د ماشومانو د زنانو څخه علاوه 1.5 لک ته قریب زخمیانو ټپیان دي. لا در اوسه پورې پر دې باندې د اورو د باروتو باران شروع دی. د فلسطین مثال نن د 50 په استثناء د افغانستان د 50 د خوندو د یو ورور په شان باندې مثال دی. که یو سړی 50 خوندې ولري هغه به د یو ورور کردار هم نسی ادا کوي پر میدان جنگ باندې. نن فلسطینی مسلمان دا تنې تنها پر میدان باندې ولاړ دی د قبله اول د فلسطین په دفاع کې. الله رب العزت دی و مسلمان نړۍ ته توفیق شامل حال کې چې د خپل قبله اول او د بیت المقدس و دفاع ته ملا وتړي. او دویم په دې وجه باندې چې رښتیا خبره دا ده چې د پرونو د وړمو ورځ د مازل د ګلۍ او بیا په خاصه باندې د قربانۍ د فریضې د ادایګۍ دپاره د پسو مسلې موږ اډونه راوچیچله، په رګو کې وینه راودروله چې کم صورتحال یا کومه ډرامه دا د مازل پر ګلۍ باندې پروند روانه وله او یا د څو شپو څخه دغه مسلمانانو ورونه په دې حالت کې چې 20 میاشتې کېږي چې پر دې باندې د روزګار دروازه هم بنده ده، لیکن د دې سره سره د سنت ابراهیمي د ادایګۍ دپاره دوی ژمنه کړې وه پر 4 طرفه باندې خواست و زاری او بدی و سختی، لیکن مجال دی کچال پس پلاس ورسی یا غوی. پرون د مازل پر گلی باندې چې کم صورتحال پیش سو موږ هغه د شپې ټوله شپه ناخوبه کړو، نارامه کړو. یو طرف ته زموږ کچیرې د خپل وطن و خلکو ته موږ یاداوري شروع کو، په خوله کې مې اوبه دي چې زموږ د وطن بعضې خلک هغه و دې وطن ته ډېر په سپکه باندې ګوري. د پرون د میډیا رپورټ دا دی چې په زرهاو پسونه دا د افغانستان د حکومت د طرف په منظور او راواوښتله، لیکن په شپه کې هغه په درزونو ګاډیانو کې واچول سول او کوټې له ویوړل سول. د چمن 15,000 کورونه دي، د یو پسه تاوان 10,000 روپۍ دي. هر سړی دې په خپل کور کې حساب وکړي چې 15,000 کوره یا خو در اوسه پورې اخترۍ په لاس نه دی ورغلی. د برای ماښام در 10 بجو پورې رپورټ دا و چې 80% کې خلکو ته اخترۍ در اوسه په لاس نه دی ورغلی، او یا که ورغلی دی د 10,000 روپو په تاوان باندې په لاس ورغلی دی. تاسو په خپله حساب ورته وکړئ
چې 80,000 کوره 10,000 روپۍ هر کور تاواني سي، دا په کروڑو نه دي، په اربو روپۍ نقصان پر دې سربیره و دې وطن ته ورسېدی چې 20 میاشتې کېږي چې د دې وطن روزګار بند دی. او د دې سره سره پر دې لا هم اکتفا نه وسوه. هغه په پښتو کې وایي یو دې مړی وسه، یو څه دې لا نور تاوان هم وسه. دا نو د هغه کاري دشمن کردار یې. پرون د مازل حاجي مازل اکا پر ګلۍ باندې د حبسو د تنګۍ و د ګرمۍ په وجه باندې لکه د ګل غوندې ځوان امیر محمد چې د حاجي سردار محمد زوی دی، دا په شهادت باندې ورسېدی، او 3 ماشومان یوه زنانه دا د ګرمۍ سلمبې ووهلله، حال یې و الله ته معلوم دی. د اوښتلو راوښتلو دپاره پر بارډر باندې نن سبا قیمت چې دی د انسان مرګ دی. په ټوله نړۍ کې دا صورتحال نسته چې ته در لیکه اوړې په دې شرط چې ته به وژل کېږې. دا صورتحال صرف د چمن پر دې سیمه باندې نن نافذه دی. موږ دا خبره کوو چې موږ ته د میډیا رپورټ دا را رسېدلی دی چې په زرهاو پسونه در برای ماښامو پورې د خاردار تار و آخوا ته په انتظار وله، او هغه پسو کې اکثریت لمبې ووهله چې کم پسونه راوښتي دي، 1.5 هغه دلته د اوبو د څښلو په وجه باندې مردار سوي دي. هغه پسونه د چا په ښه نه دي سوي. هلته په زرهاو پسونه پنډ دي. د برایم اخیستن رپورټ دا دی چې برته د کڅۍ پر سړک باندې د بولدک و خواته دا په زرهاو پسونه ولاړه چې د پاکستانی مقاماتو د طرفه اجازت نه ورکول کېدی. زموږ په دې منطق سر نه خلاصېږي چې د لوی اختر د اضحیې فریضه هم ده او د پسو دلته قلت هم دی. د حکومت دا څنګه پالیسی ده؟ زموږ په سمج کې د تیرو 20 میاشتو پالیسی خو نه راتلله، لیکن پرون وړمه ورځ چې موږ کم صورتحال ولیدی، موږ د تیرو 20 میاشتو څخه هم مایوسه سو. دا په ایر کنډیشن کې دننه ناست افسران دې ته به موږ د الله عذاب ووایو چې دا د انسانانو په ډول د الله عذاب دی چې دلته موجود دی. دا په عیاشي کې غرق و ترک د دې قوم په دشمني کې هر هغه قدم چې د دې په وس کېږي هغه یې اخیستی دی. نن قوم پریشانه دی. په دې کې به موږ خبره کوو انشاءالله. زه هغه اوله خبره پر کوم چې که چیرې د وطنه سه موږ ګرد یو قوم یو کور په موږ کې بیو کې نسته، لیکن که چیرې داسې یې دا ښار دې په خپل ګریوانه کې وګوري چې دی په خپله یا د ده پر بغل باندې ناست سړی د دغه کرغېړونو افسرانو سره لاس پټي د شپې یا د ورځې، هغه ته موږ د وطن غدار وایو. او د غدار سزا چې د هغه معافي نه ده. احمدشاه ابدالي چې کله پر هندوستان باندې حمله وکړ نو د هندوانو په طرف کې د توپخانې مشر مسلمانو د ابراهیم په نامه چې د احمدشاه ابدالي په مقابل کې جنګېدی، نو بیا دشمن سره د ابراهیم چې مسلمان دی دا ژوندي ګرده ونیول سول. احمدشاه ابدالي و مرهټه ته
یا و هندوانو ته معافي وکړه، لیکن ابراهیم مسلمان د توپ په خوله باندې وتاړی او په توپ کې والوځاوی. نو بیا یو چا ورته ویله چې دا خو مسلمان و، دې ته به دې معافي کوله، او هغه مشرکین وله تا و هغو ته معافي وکړه. ده ورته ویله ول دا مشرکین خطا وتلي وه، غلطي یې کړې وه چې زما سره جنګېدله. چې څوک خطا وکړي و هغه ته معافي کېدلی شي، لیکن ابراهیم چونکې غدار ولو چې زما په مقابل کې جنګېدی و غدار ته معافي نه کېږي. لہذا که د دې ځپلي قوم د دې درپدره قوم په حواله باندې د دې کرغېړن حکومت سره د هر چا لاس پټ تاریخ به غدار د دې قوم ثابته کی بیا، او بیا به د تاریخ په اوږدو کې و دته هیڅ معافي بیانوي. دا قوم به بیا کله هم معاف نه کړي. دغه غدارې چې په هر شکل باندې موږ ودې ته هم غدار وایو، چې د دې قوم په نامه باندې د افغانستان د حکومت په خواست باندې غوښتل سوي پسونه دا چې در لیکه راواوښتله او تا لوی ګاډۍ ورته درولې دي د 5 د 10 زره د ګټې په خاطر باندې، ته دا ځغلی در کوټې پورې و دغه خلکو ته چې د 20 کالو سه روزګار نسته و دې ته 10,000 روپۍ پر ویفسه نور تاوان ورسوي. دا د 20 خاندانو ګټه ده په دې کې. دا کاروبار چې هر څوک کوي موږ د کرکې په نظر ورته ګورو، موږ د دې وطن مختورن و دې ته وایو، او موږ و دې ته غداران د دې وطن وایو. خبرې به بیا پر سر وودو سره کوو، الله به دا حالات بدل کړي. وتلک الایام نداولها بین الناس، دا حالات بدلیږي را بدلیږي. دغه خلک چې د قوم وینه په چشه کې نیسي او خپل خاندان په آبادۍ و دې خلکو ته به دا قوم بیا هیڅکله معافي نه وکړي. یو طرف ته په جیب کې یوه روپۍ نه ده پاته سوې، بل طرف ته الهي فریضه ده د اخترې په مابینځ کې دی دغه استفاده کوي چې د دې ښار دپاره منظور سوي او را روان پسونه دی در منځه اړی او کوټ ته یې رسوي د خپلې ګټې دپاره. لہذا در دې زیاته خبره په دې خاطر موږ نسو کولی چې بیخي سره لاسونه ستوڼی و یو قوم یو کور موږ دومره قدر باندې موږ د وطن د غدارانو په متعلق خبره کوو چې دغه د چمن پر قوم چې کم حالت ناپیزه دي. دا خو لوی اختر دی، پسونه دي، په دې کې ستا کردار ښکاره سو، که ته په پټه باندې که په لڅه باندې و دې محکوم او مظلوم ولس ته نورې دکې ورکوې، نو الله به دې معاف نه کړي، دا قوم به دې معاف نه کړي. ته د قوم ښکاره غدار او د غدار انجام چې دی هغه معافي نه ده، د غدار انجام سزا ده. یوه خبره. دویمه خبره، زموږ دلته حکومت چې د حکومت په نامه باندې دی، د دې افسران یو هم د حکومت نمایندګي نه کوي. دا افسران صرف د خپل ځان نمایندګي کوي. زه یو مثال ستی په مخ کې ایږدم. په وړ مشپه کې په زرهاو پسونه راواوښتله، لیکن د شپې راواوښته، او برایه که ستی خیال کېږي پرون ټوله ورځ په ګنج کې پسه چا په ټکټ نسو پیدا کولی. موږ د خپل کور دپاره پسونه د عبدالله خان سره وغوښتل چې په چمن کې پسه ونه.
لیکن برای د شپې ته میډیا وګورئ پر 12 بجې بنګلزی صاحب وایي چې زموږ د ضلع پر لوی سټ باندې ناست دی وایي اوس په پسونه راواوړي نو اوس خو پسونه په تیاره کې رااوړي په تیاره کې اوړي برته درمنځه خلک ټول بیده دي دی دغه رسمیت هم پوره کوي چې دغه دی د اختر په شپو کې زما بیان راغلی دی چې پسونه راواوښتل په دې باندې بیا قوم نه دی خبر چې دا پسونه برته درمنځه هم واوښتل لهذا موږ پر حکومت وخت باندې غږ کوو چې دلته چې ستی کم نمایندګان ناست که په سیول کپړو کې دي که په یونیفارم یا په وردۍ کې دي دا یو نه د عوامو نمایندګي کوي او نه د حکومت نمایندګي کوي و دې ته یو داسې پالیسي پرته ده چې عوام د راستې خوا نه بلکې د چپې خوا د حلالېدو پالیسي ورته پرته ده موږ په کلکه سره د دې غندنه کوو او دا موږ دغه سرکاري کرغېړن افسران دا د دې ملت غداران هم بولو دا د حکومت وخت غداران هم بولو لہذا موږ په آخر کې پر دواړو حکومتو باندې غږ کوو چې د الله په خاطر باندې دا هغه غیرتمن قوم دی چې همیشه یې د دې وطن دفاع کړې ده په ساده کالی کې و دې ته دغه سزا ورکول کم چې تی روانه کړې ده دا به پر تی باندې برته راګرځي او انجام به د دې دای چې بیا به یو لکه د بلوچ په سیمه کې هلته ټول بلوچ که سیاسي پارټیانې دي او که غیر سیاسي پارټیانې دي دا تللي دي او دی یو محاذ خلاص کړی دی د حکومت وخت خلاف جنګیږي هغه خلک هغه و ټولو ته معلوم دی چې د بلوچ آخري انتهایی لفظ راجی مجه دی لکه زموږ د لوی جرګې لفظ چې موږ استعمالوو موږ و حکومت ته وایو چې ته بېشک د ملک د سالمیت په نامه باندې دا پالیسي ښکاره کوې چې زه د ملک سالمیت غواړم که دې د سالمیت دغه پالیسي وله لکه اوس چې دلته نافظه ده نو یو بل کمربند د پښتنو پر سیمه باندې هم تیار دی بیا به دلته هم دغسې مزاحمتي تحریکونه شروع کیږي لکه د بلوچ په سیمه کې چې دی لہذا د ملک د سالمیت د پالیسۍ د نامه در حده پورې چې ته استعمالوې دا نن ښکاره سوله ستا پالیسي چې ستا پالیسي د ملک د سالمیت نه ده بلکې د ملک د خرابۍ او د ملک د بربادۍ ده موږ در وخت د مخه حکومت وخت ته دا خبره ښکاره کوو چې نن په پښتانه سیمه کې پخوا مایوسي وله اوس ناراضګي ښکاره کیږي او کم قوم چې د خپل حکومت څخه ناراضه سو هغه حکومت بیا قیام و دوام نشي کولی موږ د لالا نظیر بعضې د ورونو د شهادت بشمول په تیرو 3-4 کلو کې چې پښتانه ته هر څومره نقصان رسېدلی دی موږ یې په کلکه سره مذمت کوو او په تیرې 3 میاشتې کې چې په هغه کې اپریل مئی جون د جون میاشتې شروع ده په دغه 3 میاشتې کې د ټول پښتانه پر وطن باندې د سلهاو په تعداد باندې ماشومان زنانې او ځوانان دا په شهادت رسېدلی دي یا زخمیان دي یا اسیران دي لہذا موږ دا وایو چې پښتون قوم مخکې مایوسه و او اوس ناراضه سو لکه بلوچ چې ناراضګي یې راله ټول سره متحد سوه د حکومت خلاف ودرېدله پښتون یو پر امن قوم دی
د دې وطن سره د دې مځکې سره وفاداره قوم دی. د الله په خاطر دغه قوم و دې ته مه مجبوره کوئ چې دوی دلته یو بل کمربند تیار کړي او بیا د راجي موچې په شکل باندې بیا ستې احتساب و محاسبه شروع کړي. دویمه خبره ستاسو په خدمت کې دا وړاندې کوو چې په 10 ذوالحجه کې دا اوس د لوی اختر چې اولې 10 شپې دي دا ډېرې د فضیلت شپې دي. الله رب العزت د دې شپو ذکر په قرآن کریم کې کړی دی چې والفجر وليال عشر والشفع والوتر. دغه 10 شپې مفسرین وایي چې وليال عشر سره دغه 10 شپې مراد. د دغه 10 شپو په متعلق کې د یوې نقطې اظهار کول موږ ضروري بولو. په کشنی اختر کې هم دا خبره موږ ښکاره کړې وله. که ستاسو په یاد دی د حضرت العلامه عبدالغني نور الله مرقده یو مختصره اډیو کلیپ موږ چلولی او بل د مولانا حسن جان اډیو کلیپ موږ چلولی و. په هغه کې زموږ غرض دا ولو چې د دې قوم په یو شرعي مسله باندې سر خلاص کړو. په هغه مسله باندې زه لږ خبره کول غواړم او نن خبره واضح کوو چې د آینده دپاره دغه مشکل زموږ د مابین څخه ووځي. که کم مسلمان مخلص و یا د الله کلام و د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مانی او یو خو هغه چې د الله د کلام څخه هم باغي د حدیث د رسول الله څخه هم باغي د هغو دپاره به موږ دعا کوو چې الله هدایت ورته وکړي. نور څه نسو ویلی. لہذا په 10 ذوالحجه کې 4 داسې نمونه سته. یو ته یوم ترویه وای، بل یوم العرفه، بل یوم النحر او بل ایام تشریق. و اتم د ذوالحجې ته چې حاجان د مکې څخه مینا ته روان سي و دغه ورځې ته د ترویې ورځ وای. ترویه په دې وجه ورته وای چې حضرت ابراهیم علیه السلام په 13 شپه باندې خوب ولیدی. الله رب العزت حکم ورته وکړي چې خپل زوی حضرت اسماعیل علیه السلام دا حلال قربانی یک. لہذا حضرت ابراهیم علیه السلام چې راکښېناستی دا ټوله ورځ په سوچ کې په فکر کې ډوب و. دغه سوچ و فکر ته په عربي کې ترویه ویل کېږي. او یا په هغه وخت کې په مینا و په مزدلفه و په عرفات کې اوبه نه وې نو حاجان چې به کله تلله اوبه به یې نیولې په ژیو کې په لوښو کې سیرابي د اوبو به یې کوله د مینا و د عرفات دپاره. و سیرابي د اوبو ته هم ترویه ویل کېږي. په دغه 2 وجو باندې و دغه ورځې ته چې 8 د ذوالحجې ده دې ته یوم ترویه ویل کېږي. او دویمه چې په پسې 9مه ورځ ده و دې ته یوم العرفه ویل کېږي. پر یوم العرفه باندې موږ خبره کوو چې یوم العرفه ته ولې یوم العرفه ویل کېږي. د ډیرو خلکو فکر دا دی چې یوم عرفه یا د عرفات ورځ ځکه ورته ویل کېږي چې په دغه ورځ د حاجانو د رحمت پر غره باندې او یا د عرفات پر غره باندې حاجان دریږي وقوف عرفه کوي. د عوامو په ذهن کې صرف دغه خبره ده چې بس چې حاجان پر دې غره ودرېدله نو ځکه د عرفات ورځ ورته ویل کېږي. حالانکه د دې ورځې په وجه تسمیه باندې په کتابو کې مختلف اقوال راغلي دي. یو قول دا دی چې حضرت آدم او حضرت حوا چې د جنت سره اکشته سوله 200 کاله دی سره ورک وله. بیا چې سره پیدا کله حضرت حوا چې وه هغه د جدې پر علاقه راکښته سوه د جنت څخه او حضرت آدم علیه السلام
په سراندیب کې چې اوس سریلنکا ورته ویل کېږي، په هغه کې د سالم په نامه پر یو غره باندې راکښته سو، بیا دی یو په بله پسې سره ګرځېدله. دغه د رحمت غونډۍ چې ده چې نن اجان د عرفات په وخت کې باندې درېږي، او یا د عرفات غونډۍ غر چې دی پر دغه باندې دی سره پیدا کړه. نو عرفات و پیژندګلوي ته ویل کېږي. زه د دې خلکو په ذهن کې دا یوه خبره وراچول غواړم چې کله حضرت آدم او حضرت حوا نا سره وپیژندله و دې ته عرفات وویل سو، په دا وخت کې نه حج سته، نه حاجان سته، نه د عرفات پر غونډۍ درېدل سته. لہذا دا د حج څخه مخکې و دې ورځې ته د عرفات ورځ ویل کېدل. او دویمه وجه جبرائیل علیه السلام رالی و حضرت ابراهیم علیه السلام ته د حج مناسک او د حج افعال و اعمال ورزده کړه چې کله حضرت ابراهیم معرفت حاصله کړي د مناسکو د حج، نو دغه معرفت ته عرفات د عرفات ورځ وویل سوله. دلته هم نه حج سته، نه حاج سته، نه د عرفات پر غونډۍ درېدل سته. او درېیمه وجه دا مفسرینو ذکر کړې ده چې حضرت ابراهیم علیه السلام چې اوله شپه خوب ولیدی په شک کې و چې دا الهي خوب دی، رښتونی دی که شیطاني خوب دی. په دویمه شپه چې د خوب ولیدی نو وده ته معرفت حاصله سو. د دغه معرفت په وجه باندې و دغه ورځې ته عرفات وویل سو. لہذا څلورمه وجه مفسرین دا ذکر کوي چې اجان د عرفات پر غونډۍ درېږي، په دې وجه عرفات ورته ویل کېږي. نو څلور وجې دي، په څلور وجې کې درې د حاجانو د حجو د حج پر غونډۍ باندې د عرفات پر غونډۍ د درېدو څخه مخکې درې وجې راغلي دي. څلورمه وجه دغه د حاجانو د عرفات. نن د عوامو په ذهن کې د عرفات د ورځې معنا صرف دا څلورمه راغلې ده، دا نورې درې نسته. د دې په ذهن د عرفات ورځ هغه ده چې حاجان پر عرفات ودرېدل، حالانکه عرفات په دا وجه نه ورته ویل کېږي چې دا د عرفات ورځ ده. عرفات په دې وجه ورته ویل کېږي چې آدم و حوا نه پر دې ځای سره پیدا کړي دي. عرفات په دې وجه ورته ویل کېږي چې جبرائیل علیه السلام حج ورزده کړی دی، معرفت ته حج و ابراهیم علیه السلام ته کړی دی. عرفات په دې وجه ورته ویل کېږي چې حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل خوب معرفت کړی دی، عرفات یې کړی دی. لیکن زموږ خلک پر دا څلورمه خبره ټینګ دي، او د دې ټینګېدو سه یو تاوان پیښ شوی دی. هغه دا چې شرعي مسله دا ده چې د هر وطن خپل د عرفات ورځ ده، او زموږ خلک وایي، یا عام خلک وایي، علما نه وایي، په خبره پوه خلک نه وایي، عام خلک وایي په سعودي کې حاجان پر عرفات ودرېدله، زموږ ملایان یې د عرفات ورځ نه بولي. حالانکه د عرفات ورځ ما درته وویله چې صرف په دې ته نه وایي چې حاجان پر عرفات ودرېدله، د دې ورځې نوم عرفات دی. او حاجانو درېدل یې څلورمه وجه ده. درې وجې د دې څخه مخکې چې حج لا ګسه پره سوی نه و، لہذا تاوان دا پیښ سي چې د عرفات په ورځ باندې موږ دوه عمله کوو، بیا په دا بله ورځ چې د لوی اختر دا نن ورځ ده په دې باندې هم دوه عمله موږ کوو. د عرفات په ورځ باندې تکبیرات تشریک شروع کېږي چې هغه د سهار د لمانځه څخه په 23 منځو کې او سره د لوی اختر د لمانځه چې دا ورسره حساب کې د دې وروسته تکبیرونه ویل کېږي. په 24 لمانځو کې دا تکبیرونه کېږي. نو اوس د سعودي د عرفات ورځ د جمعې شپه وه، یعنې د پنجشنبې ورځ، او پاته سو زموږ د پاکستان، د افغانستان، د هندوستان او د بنګلادیش چې دا ټول د احنافو د مذهبیانو ملکونه دي، دا څلور سره په دې کې د عرفات ورځ پروند ول. یعنی معنا په دې نه چې اجان پرون پر عرفات ودرېدله، په دې معنا چې عرفات ورځ چې دا نوم یې د عرفات دی دا پروند ول. نو اوس که یو سړي د وړ مورجې څخه
عرفات ورځ بللي هغه به د هغې ورځ څه تکبیرات تشریک شروع کړي نو دی یوه ورځ مخکې شروع کړه بیا په دا بله ورځ بیا د ده دپاره په کار دا ده لکه اوس زموږ د عرفات ورځ پروند وه نن د لوی اختر د عیدګاه او د اضحیې عبادت موږ کوو نو باید په پرون کې دی عیدګاه هم بیا وکړي دی اختری هم حلال کړي نو که چیرې دی داسې وکړي نه تکبیرات صحیح کیږي نه د لوی اختر لمونځ صحیح کیږي نه اختری صحیح کیږي که ستاسو په یاد حضرت العلامه عبدالغني نور الله مرقده چې زموږ د سر تاجو د دې وطن یو روحاني هستي وله علمي هستي وه هغه پر دغه ځای باندې پر د امیک باندې اعلان وکړي چې پرون که چا پسه حلال کړی د اختري هغه د نن برته راوګرځي د هغه وجه دغه وله لهذا دا خبره کول چې د سعودي سره زموږ د عرفات ورځ ده دا خبره از روی شریعت هیڅ اهمیت هم نه لري د ټولو علماو څه پوښتنه وکړي مخکې به چا په افغانستان باندې دلیل نیاوی لیکن نن افغانستان و پاکستان د دواړو د عرفات ورځ پروند وله یوه ورځ وله افغانستان قاضي القضات اعلان وکړي چې زموږ د عرفات ورځ چې ده هغه د جمعې ورځ ده یعنی لکه څنګه چې د پاکستان ده لهذا یو طرف ته د دې څلورو ملکو چې تقریبا در 50 کروڑه بالا آبادي ده د دې د علماو موقف دی د کتابو خبرې دي بل طرف ته عام عوام دي پر روډو پر چوکو باندې ګایش د دې مثال داسې دی لکه یو ډاکټر ناست دی ته ډاکټر نه یې و بغل ته یې کښېنستې نسخې و خلکو ته ورلیکې نو دا ستا نسخه بجای د دې چې و دې خلکو ته ګټه وکړي دا خلک به هلاک تباه و برباد به کړي د ډاکټر خپله ذمهواري ده د انجینر خپله ذمهواري ده او د علماو خپله ذمهواري ده لهذا پر دې بنیاد باندې موږ دا خبره ښکاره کوو چې د پاکستان د حساب مطابق د افغانستان د حساب مطابق د عرفات ورځ پروند وله د عرفات معنا دا نه ده یوازې چې اجام پر عرفات ودرېدله د عرفات اصل معنا دا ده چې حضرت آدم و حضرت حوا سره پیژندلی دي و دغه پیژندلو ته عرفات ویل کیږي د عرفات اصل معنا دا ده چې جبرائیل علیه السلام و حضرت ابراهیم ته حج ور زده کړی دي و دغه زده کړې د حج ته عرفات ویل کیږي نو ته په کومه معنا یوازې د حاجانو پر غونډۍ باندې و درېدو ته عرفات وایه لهذا بعضې خلکو دا خبره کړې ده زموږ په ښار کې کړې ده وایي دغه علما چې د جمعې د پنجشنبې ورځې ته عرفات نه وایي د جمعې ورځې ته وایي دا د حکومت څه بیریږي موږ نن پر دې میک باندې برملا اعلان کوو دا ټول وطن دې پر موږ باندې ګواهي چې زه دا یم د اوس د دې سره موجوده یم دا وختو دا تاریخ ولیکئ در اوس وخته پورې که ماته تی قسم راکوئ هم زه تیار یم او که بې قسمه منئ در ننه پورې نه ماته حکومت تلیفون کړی دی نه خط راستولی دی نه استازی راستولی دی نه دباو راچولی دی او که 100 واره دباو واچي موږ یې دباو نه قبلوو زموږ تاریخ خو دې ګرد ښار ته معلوم دی موږ داسې نسو کولی چې یو شرعي مسله د حکومت د دباو په وجه در پښو لاندې کړو الله دې موږ ته مرګ راکړي الله دې دغه عظیم نعمت د ایمان د موږ څه واخلي که به موږ په شرعي مسایلو کې د حکومت دباو یا قبول کړی دي یا مې د دې بعد ورته اراده ده لیکن بیا هم زموږ خلک دا خبرې کوي اوس و دې ته موږ کم نوم ورکو و دې خلکو ته موږ په کم نظر باندې وګورو پر دې باندې تاسو فیصله وکړئ لهذا په کشني اختر کې هم 2 اډیو کلیپ ما ورته ته وچلوله او اوس هم په دغه موضوع باندې چې دا کومه ما خبره وکړه د حضرت حاجي صاحب رحمه الله پیغام هم تی واوري او بیا د شهید مولانا حسن جان رحمه الله پیغام هم تی واوري چې هغه څه وایي او بیا به د هغه بعد موږ دغه خبره فیصله کو لهذا د حاجي صاحب د وینا خلاصه دا ده چې علماء کرام
په دې باور دی د کتابو خلاصه ده چې د سعودي حکم پر موږ باندې نافذ نه دی. دا د حاجي صاحب وینا ده. او دلته بعضې خلک د علماو باندې اعتراضونه کوي او دا وایي چې علما کمزوري کوي. لہذا حاجي صاحب وایي چې علما کمزوري نه ده کړې و تا ته شیطان وسوسه در اچولې ده، ته علما پرېږده خپلې د وسوسې دا علاج دې وکړه. او دویمه خبره، مولانا حسن جان مولانا حسن جان رحمه الله فرمایلی ده، هغه وایي که 480 میله یو وطن د بل وطن څخه لرې و، 480 میله د دوو وطنو په مابینځ کې فاصله وله، نو دغه یو وطن د بل وطن څخه په اختر و په روژه و په هر څه کې دا بدل دی. یعنی سعودي چې دی هغه د موږ څخه تقریبا 2500 کیلومتره او یا 1500 میله لرې دی. یعنی 4 ګونه د شریعت در حدودو بالا زموږ څخه لرې دی. لہذا په دې کې شرعي مسله دا ده، لکه زه یو مثال در کوم، د نن سهار لمونځ چې موږ وکړي، د سعودي موږ چې د سهار جماعت د راوی، د سعودي خلک په دا وخت کې بیده ول، نیمه شپه وه، او کله چې سعودي د سهار لمونځ کاوی زموږ لمر راختلی و. پر ختلي لمر باندې د سعودي سره که ته په هر شي کې ځان یو ځای کوې چې دا مرکز دی د اسلام، نو بیا خو باید دا د سهار لمونځ هم د سعودي سره وکړي. لیکن د سعودي سره موږ د سهار لمونځ ولې نه کوو؟ دغه سوال د هر سړی په ذهن کې وساتې، د دې جواب دې پیدا کړي. د هغه وجه دا ده چې سعودي د موږ څخه لرې دی، لکه په لمانځه کې چې زموږ او د دوی فرق شته. اوس برای ماته چا وویله ول نن دا د ورځ ختم سوله، ماخستن دی، په امریکا کې اوس اختر شروع سو، یعنی زموږ ورځ تېره سوه پروند، لیکن امریکا د موږ څخه لرې ده، د پره ورځې فرق دی. په امریکا کې په ماخستن چې زموږ ماخستن و، د دوی سهار شروع سو. نو اوس دغه فرق دا چې موږ منو، نو بیا دغه د روژې و د اختر فرق موږ ولې نه منو؟ دا یو ډیر اهم سوال دی چې موږ مخته یې ښوولی شو او پر دې باندې به موږ فکر کوو. ستاسو څخه لږ انتظار غواړو چې د دې دوو جید علما کرامو پیغام په دې حواله باندې موږ ټوله واورو چې هغه څه وایي. بیا دغه علما دا صرف د ځان د طرفه نه بلکې د ټولو علماو نمایندګي کوي، دا خبره کوي. دغه ټوله علما ته یو طرف ته کښېږدي، د یوې امې سړي یا د 2 امیانو یا د 3 امیانو خبره، دا بیا انصاف په دې پورې تعلق لري، فیصله بیا په خپله باندې وکړي پر دې باندې. لہذا دغه پیغام به موږ واورو، دغه پیغام باید موږ واورو هم او بیا ورسه هم چې د سعودي سره موږ په اختر و، په روژه و، په لوی اختر کې، په تکبیراتو تشریق کې موږ پابند نه یو، ځکه سعودي د موږ څخه لرې دی. چې لرې سو په دې وجه باندې، ورنه در هر چا زړه غواړي چې د سعودي سره هر شی برابر سي، لیکن د لرېوالي په وجه باندې، لکه ما چې د لمانځه مثال درکړئ چې زموږ لمونځ کوو په سعودي والا بیده چې دوی لمونځ کوي پر موږ لمر راختلی، نو که یو سړی پر دې ټینګ سي چې زه هر شی د سعودي سره کوم، نو هغه خو باید بیا پر ختلي لمر باندې لمونځ وکړي. پر ختلي لمر دلته د سهار لمونځ هیڅوک نه کوي. لہذا دغه 2 پیغام استی په خدمت کې دي، دا په توجه سره واورئ.
هم وایي چې اختر روژه به دې په هغه ملک قوم سره یې چې ته پکې یې نو ته یې دلته اخترۍ د لمر په مخه کې او دا ملایانو باندې څومره بدګمانه یې چې دا دې ایماني کوي او ته د ملایانو زړه کوي د ملایانو خبر کوي دا به ستا پوهي نظر ورکړي شیطاني فکر دی نو تا کې راغلی ستا دپاره دا لازمه ده چې دا اختیار وکړې د حضرت حاجي صاحب په پیغام تاسو پوه شواست چې په کوم وطن کې اوسېږئ اختر و روژه به دې د هغه وطن د حساب و د فیصلې مطابق دا د حدیثو کتابونو کې بابونه دي په ترمذي شریف کې په مسلم شریف کې بابونه دي باب فی ان لكل اهل بلد موعظه د هر وطن خپل نظر معتبر نو د یو وطن او د بل وطن منځ کې چې څلور سوه اتیا میله فاصله وي نو که د هغې روژه او اختر کې فرق راشي نو خیر نو دا به نه وایي چې سعودي عربو کې داسې دی موږ د دې ځای تعلیم لمونځونه هم د دې ځای دي خوراک هم د دې ځای دی اوقات هم د دې ځای دي نو روژه به هم د دې ځای دی چې په دغه پیغام باندې د حضرت حاجي صاحب مرحوم و د مولانا حسن جان صاحب د چا سر خلاص سوی هغه د لاس پورته کړي چې موږ په دې پوه سو لہذا که دومره خلک په دې ښار کې په دې مسله پوه سي د دې معنا دا ده چې د آینده دپاره باید څوک د سعودي په نامه باندې په ښار کې انتشار نه کړي پیلاو موږ د سعودي پابند نه یو از روی شریعت او که بیا هم چا دا مجلس کاوی نو د هغه دپاره موږ د هدایت خواست کولی سو نور څه نسو کولی یو څه شرعي مسایل په مختصر انداز تاسو په مخ کې ایږدو یوه مسله خو دا ده چې پر 28 د مارچ د میاشتې چې د کشني اختره څه یوه ورځ مخکې و د ټول عالم یعنی د ټول عالم اسلام علما راټول سوله
هغو یو فتوا جاری کړه. په هغه فتوا کې 14 خبرې لیکلې دي. په تفصیل کې که تاسو غوښتله هغه فتوا د هر عالم سره پرته ده. یوه خبره په هغه کې دا لیکلې ده په هغه فتوا کې چې د اسرائیلو څه چې کوم شی و موږ ته ترلاسه کېږي د دوی په ټکنالوژي باندې یا د دوی په کمپنۍ باندې جوړ شی هغه څه بایکاټ او بایکاټ دی. د اسرائیلو مصنوعات د دوی جوړ شی استعمالول پر عالم اسلام باندې حرام دی. چې دغه کوکا کولا بوتل دی او که پیپسی بوتل دی او که دا نور بوتلان دي یا نور مصنوعات دي چې حرام سي د دې څښل داسې دی لکه شراب چې سړی څښي. لہذا په ودو کې اوس ډېر فرق راغلی دی. په ډوډیانو کې اکثرو خلکو دا بوتلان بدل کړي دي لیکن در اوسه پورې بعضې خلک خبر نه دي چې کوم شی اسرائیلو جوړ کړی دی هغه پر مسلمان باندې د هغه خوړل څښل او استعمالول دا حرام دي. یوه شرعي مسله دا ده. دویمه مسله دا ده چې نن سبا په فیسبوک کې او په انټرنیټ کې مختلف د علماو په نامه باندې خلک راپورته سوي دي. هغه د قرآن او د حدیث خلاف و خلکو ته لارې ورشي. د هغه دپاره موږ یوه نسخه ښه استعمالوو چې د کم لا پلارو نیکه او وطن و قوم تا ته نه معلوم په انټرنیټ کې د هغه بیان قطعا ما اوره چې هر څو ښه عالم د مرزایانو یا د قایدیانانو چې کوم اوس مشر دی د مرزا مسرور په نامه سره په لندن کې ناست دی او د نبی علیه السلام نبوت یې چیلنج کړی دی. د مرزا مسرور انظر و عکس که زستی په مخ کې وښکاره کمه ټوله یادی دلته راولو ټوله خلک بیا پر لاس مچ کړي. ښه لنګوټه یې تړلې ده ښه ږیره ده لیکن زموږ عقیده دا ده چې د دایره اسلام څخه وتلی دی او کافر دی. لہذا د چا و لنګوټه ته د چا و ږیرې ته کتل او د ده مسلې اورېدل دا په نن وخت کې د ایمان تباهي ده. هیڅوک به دا بیان نه اوري چې کم عالم تا په رسمیت پیژندي بېشک د هغه بیان واوره. نن سبا په نیټ کې یو څه داسې خاص مسایل د قربانۍ په باره کې راغلي دي. یوه مسله دا ده چې د ګامیشې اختری دی وایي چې دا صحیح نه دی. پر ګامیشه اختری جایز نه دی لیکن د ټول امت متفقه فتوا دا ده چې ګامیشه د غوا یو جنس دی د غویو د غوا د ګامیشه په اختری کې هیڅ قسم مشکل نشته. دغه مسله چې په انټرنیټ کې کېږي دا خلک زموږ خلک نه دي نه دا زموږ د کتابو ترجماني کوي. بله مسله دی دا کوي وایي په اوښ کې ستا خوښه ده که 7 حصې جوړه د 10 پورې تا ته اجازت دی لیکن د امت پر دې باندې متفقه فیصله ده چې په اوښ کې لکه په غوایي کې په اوښ کې هم صرف 7 حصې جوړېدلی سي 8 ملانسې کې جوړېدلی. دا کوم په انټرنیټ کې دا خبرې اورېدلې د هغه څه باید موږ ځان وژغورو چې کوم علما تی پیژنئ که په پاکستان کې که په افغانستان په هندوستان کې هغه دغسې ناوله د مسلې نه کوي. لہذا د ګامیش اختری هم جایز دی د اوښ کې د 7 حصو بالا حصې جایز نه دي. او درېیمه مسله دا ده چې د حرام مال حرام په هر لحاظ کوي که تا غصب کړی تا سود کړی او یا د خور حق خوړلی د حرام مال څه قرباني جایز نه ده. د حرام مال والا کچیرې په غویي کې شریک سلو دا نور شپږ حصې هم خرابوي. د دې دپاره یو اسانه صورت وقتي طور موږ یښی دی هغه دا که بیا هم د حرام مال والا قرباني کوي هغه د داسې چا څه پیسې په پور واخلي چې د هغه مال حلال په هغه د قرباني وکړي خو په خپل دی نه کوي د ده قرباني چې د هغه ځای ته نه رسیږي. زموږ شیخ صاحب وویله ول د حرام مال والا دا مثال به د بوچ ورکاوی چې بوچ د اختر خلاص دی. لہذا که د چا مال حرام هغه د قرباني څخه خلاص دی. او دغه مسله خلک ډېره پوښتې وای ما د اختر د پاره پسه رانیولی و هغه پسه مردار سو یا مړ سلو یا ما حلال کی
اوس زه څه چم وکړم. د دې دپاره دوه صورته دي. یو صورت دا دی چې ته صاحب نصاب یې، یعنې مالدار یې، پیسې لرې، نو د هغه پسه چې امردار سوی دی د هغه په بدل کې بل پسه رانیسه، حلاله کې هېڅ مسله نه ده. او که ته چیرې غریب یې، یعنې صاحب د نصاب نه یې، نو بس پسه دې زړه غوښتې چې په اختر کې حلال کم، هغه مردار سو، بل پسه پر تا باندې نسته. او د دې سره یوه مسله دا زه بله یږدمه، پر هغه باندې یوه خبره زه مخکې کوم چې په توبه کې یو سړي د اختري دپاره غوا منتخبه کړې وه چې زه به دا غوا حلالوم. یو څو ورځې بعد دا ثابته شوله چې دا غوا ستی د مخه ادب برال به ده، په نس کې بچی دی. نو بیا د کلي ملا صاحب ته ویلې وله چې دا غوا خو موږ د اختر دپاره ګرځولې او اوس برال به سوله. نو اوس وچه غوا په 1 لک ده، برال به په هغه شپو کې په 4 لکه وله. نو اوس موږ دا غوا بدلوی سو که نسو بدلولی؟ هغه ملا صاحب ورته ویلي چې یا نسي بدلولی، هغه برال به غوا یې په حلاله کړې وله. د اختره بعد هغه خلک زموږ حاجي صاحب مرحوم ته راله، دا کیسه یې ورته وکړه. حاجي صاحب مرحوم ورته وویله چې دا غوا ته یې ضروري نه وه چې حلاله کړې م وی، بله به مې په بدل کې دغ کړې وی. باره دې ورته ویل اوس خو غوا در چړې تېره سوې ده، حلاله سوې ده، زموږ 3 لکه روپۍ نقصان سوی دی، موږ اوس څه چم وکړو؟ حاجي صاحب مرحوم ورته ویل ول د کلي ملا ټینګ کړي، دا 3 لکه په زور ځین واخلئ. چې د ده شرعي مسله زده نه وي نو بیا د مسله څه دپاره درکوي. لہذا مسله خلک دا ډېره پوښتنه کوي، وایي ما یو پسه د اختر دپاره منتخب کړی و، اوس زه غواړم چې دا پسه بدل کم په بل پسه باندې، آیا زه یې بدلوی سم که نه سم بدلوی؟ و دا پسه ته بدلولی سي، لیکن یو شرط پکښې کې دی چې دا بل پسه چې ته حلالوې د دې پسه په بدل کې هغه به در دا مخکې پسه کمزوری نه وي، یا به هغه رقم یا به در هغه ښه پسه وي. یو چا پوښتنه کړې ده چې په دغه ایکسټریم کار په نامه سره یو گیم دی، په دې گیم کې اکثره ستی د مخه ادب نجونې ورلویږي، آنلاین کاروبار کې کوي. کاروبار نه دی، بس نوم یې صرف د کاروبار دی. نو دا پوښتنه کړې ده چې آیا دغه گیم موږ په دا موبایل کې د آنلاین کاروبار کولی سو که نسو کولی؟ د دې دپاره شریعت موږ ته یو څه ضابطه راښولې ده. هر هغه کیل جایز دی چې په هغه کې ناجایزه کار نه کیږي. یو مثلا په هغه کې به د جانداره تصویر نه وي او بیا هغه جایز دی، یا په هغه کې به غزلې نه وي بیا هغه جایز دی. دا یو شرط دی. او په دغه کیل کولو کې به ستا د دین یو څه منفعت دی، لکه جسمانی ورزش چې ته کوې دا هم یو کیل دی. اوس دغه د جسم د جوړولو دپاره باقاعده کلبونه راوتلي دي، نو دا په جسمانی لحاظ باندې د دین منفعت دی. که سبا و دین ته د دین ضرورت ستا دپاره ته به د دین تعاون کوې نو دا جایز دی. په کیل کې 2م شرط دا دی. او 3م شرط دا دی چې په غیر شرعي امور به په هغه کې نه وي، لکه جوا چې ورته وایي، یا سټه بازي ورته وایي، او یا خمار ورته وایي. که په کیل کې دغه شی شامل و هغه کیل هم ناجایزه دی. او 4م شرط د کیل دا دی چې ته به په کیل کې دومره نه مستغرق کېږي چې سبا بس د تاسو لمونځ هم پر هغه باندې پاتېږي او نور به هر څه د تاسو پر هغه باندې پاتېږي. لہذا پر دغه بنیاد باندې د اجازت شته، لیکن د دې څه علاوه د کیل اجازت نشته. په هر نامه چې دغه گیم کېږي په هغه گیم کې دغه نقصانونه دي. لہذا په آخر کې زه د یوې مسلې ذکر ستاسو په مخ کې کول غواړم چې زموږ په وطن کې د اجتماعي قرباني رجحان لږ کم دی. اجتماعي قرباني د حاجي صاحب په مدرسه کې دا د کلو رئیس روانه ده. د اجتماعي قرباني معنا دا ده، په 2 وجو باندې موږ کوو د اجتماعي قرباني. یو دا دی چې یو سړی په کور کې قرباني کول غواړي، صاحب د نصاب یې، لیکن د کور ماحول یې داسې یې چې هغه ودته اجازت نه ورکوي، خصوصا بیا زنانې. شیخ صاحب مرحوم به ویله چې پر هره زنانه تقریبا اختری کېږي، لیکن د کور ماحول یې دا دی چې هلته اختری اجازت نه وي.
نو موږ یو ودې ته لار خلاصو. دویم د غریب و د مسکین چې پیسې ډېرې نه لري فقط صاحب النصاب وي هغه په لږو پیسو باندې اختری کول غواړي نو د دې دپاره موږ وایو چې هغو ته یو لار خلاصه سي. لہذا پر دې بنیاد باندې 6 کال موږ د غویي حصه 25,000 کالداري د یوې حصې د یوې قربانۍ ایښې وې. په هغه کې مطلب دا ولو چې غریب سړی په هغه کې حصه واخلي. لیکن بعضو خلکو د هغو څه دا فکر کړی دی چې دا خلک چې حصې کې اخلي دا ټولې غوښې مدرسې ته پاتېږي. صورتحال داسې نه دی. موږ یو خچوکې غوښې هم د چا څه نه راګرځو. دا خلک راځي صرف په قرباني کې حصه اخلي د هلته پر لمبر ورته ناست دی خپلې غوښې ټولې وړي. یو څرمن چې قیمت یې 1000 روپۍ دی یا 1500 د دان وکه ډېره بولئ که لږ بولئ د څرمنې سماسې وه د اجتماعي قربانۍ و غوښو ته نه موږ تمه کړې ده نه موږ د دې مقصد دپاره د اجتماعي قرباني کوو. لہذا دغه یوه نکته وضاحت بالا باندې دا خبره کوو چې د حاجي صاحب مرحوم په مدرسه کې د نورو مدرسو په شان باندې بیخي ډېر طالبان دي در 1000 کسه بالا دي مسافر طالبان ستی د قربانۍ د غوښو حقداره دغه مسافر طالبان دي. په دې نظر باندې ورته ګورئ چې دلته اجتماعي قرباني کیږي په تاسو کې یو څو کسان راسئ دغه منظر ووینئ هر څو غویان چې حلالیږي هغه ټوله خپلو حصو والا خپلو کورو ته وړي. موږ د چا څه د لرې ټوټه لا نه راګرځو نه د سږي ټوټه ځین راګرځو. دا ګر د دوی خپل پیسې جمع کې په هغه باندې غویې رانیول سي حلال سي بیا حصې سي او بیا هر سړی راځي خپل حصه خپل کور ته وړي. موږ د چا څه غوښې در اوسه نه دي راګرځولې. لہذا د دې یوې نقطې پر بنیاد باندې دغه مدرسه چې ده د بایپاس روډ د حاجي صاحب مدرسه دا ستاسو د اختري د غوښو د مسافرو طالبانو په خاطر باندې مستحقه ده. که د چا څومره قدر یعنی که 1 کیلو غوښې څوک راواستي موږ د غویي په نظر ورته ګورو ځکه دا د عقیدت پر بنیاد راځي. الله دې زموږ ټولې قربانۍ قبوله کړي او الله رب العزت دې موږ ته نن زه د زړه د درد وایم چې د وطن سره دې د وفا توفیق الله راکړي د غداري توفیق دې الله نه راکړي. زموږ پر وطن باندې سور ور بل دی پر ټول پښتانه وطن خصوصا بیا پر چمن باندې الله دې د دغه عذاب څخه موږ خلاص کړي. الله رب العزت دې د حضرت ابراهیم علیه السلام ذکر کړې فلسفه چې یا الله زما وطن ته امن ورکه یا الله زما وطن ته روزګار ورکه. نن موږ په ډېره عاجزي باندې دا خواست کوو چې الله دې زموږ وطن د امن او د روزګار مرکز وګرځي. واخر دعوانا الحمد لله.